دوی ته مرګ نه وایي چې په هسپتال کې پروت دي. په بریکوټ کې هغه نور وڅېړې نو موږ په بریکوټ کې نه کښېنو. ما له کنداغ راواچو زما خپۍ دغه کړه او ټوټه مې هم ولګېده زه راتاوه شوم بیا په ما چل وشو. بسم الله الرحمن الرحیم د swatnews.com ګرانو مینوالو زم شیراز ګرانو کتونکو پرون تاسو یو پریس کانفرنس کتلو د سوات نیوز په ذریعہ په سوات پریس کلب کې یو پریس کانفرنس شو چې پای کې د بریکوټ نه زنانه راغلي وي چې هغه یو فریاد راوړو او فریاد کې هغه دا خبر وکړي تاسو په خپل اوریدلې دي چې قران مجید یې راوړو په بریکوټ پولیس باندې الزام لګول چې زموږ کور ته راننوتي او زموږ بې عزتیانې کړې او زموږ ورونه پرون نیولې دي او بې ګناه نیولې دي ګرانو کتونکو مونږ هغه پروګرام پرون شایع کو خداغه د حقیقت راوستو د لپاره مونږ د بریکوټ ډي اس پی صاحب سره رابطه وکړه چې حقیقت څه ده نن مونږ د ډي اس پی صاحب سره ناس شو دا غونه تاسو کو چې پرون چې کم هغه کمی خبرې کړې دي پای کې سونه حقیقت ته او دا ته پرون چې کم پریس کانفرنس شوه ده هغه کې تاسو خلاف هغه ډېری خبرې کړې دي چې زمونږ د کور بې عزتي کړې ده زمونږ رونه بې ګناه نیولې دي نو دې کې سونه حقیقت ده دا هو د افسرانه بالا طرف نه سورس ریپورت راغلی و چې کوم منشیات فروش دي د دوی خلاف چې کوم دی تاسو ټیټ کاروایی کوئ د انصاف سره په هغې باندې د بریکوټ انچارج اکبر حسین ایس آی او د هغه سره نور نفري لکه شاه خالد هیډ کانسټیبل نفري دوی د هغې په رڼا کې د دې ملزمانو خلاف ډیټیکشن کو چې دوی په بریکوټ بازار کې هلته چې کوم دی وموندل چې هغه د اسرات خان پلازه ده چې په دې اف آی آر کې لیکلي دي بازار بریکوټ کې په رڼا ورځ باندې چې ټیک هلته 11:10 منټه او 11 بجې وې او دوی چې کله دوی قابو کړل د دوی تالاشي سر چکاو نو د دوی سره چې کوم دی د دې الحاج الدین سره عرفان الدین چې کوم دی دام یوزیو دوی چې د دوی سره یو بل ملګری هم و دوی چې کوم دی د دې پولیس سره په خړلو شو او دغه ځکه نږدې چې کوم د دوی ووره خرڅیږي نو د هغې سومبه چې ورته وایي هغه یو کس دا راواغسته او په دې باندې ګزار وکړو چا راواغستې دي دا یې دلته کلیر کټ د ده اوښې دی چې دغه اوښې نوم راج ولد اسماعیل چې دا اف آی آر کې دا د چارج دی او د هغوی د خلاصولو دپاره باقاعده چې کوم دی په دوی سره مزاحمت شروع کړو او ګزار یې وکړو چې د هغه سره د ده خیر لاس چې دی چې د زخم نه هم پته لګي باقاعده چې کوم دی دلته دا سوری دی چې د میډیکل رپورټ تیار شو او د هغوی خلاف د منشیاتو د برآمدګۍ سره سره د مزاحمت او د ملزم د خلاصولو کیس چې کوم دی هم سیکشن اپلا چې دي نو هغه تاڼهدار صاحب په دې کې پلی کړي دي او ستاسو د مخې دا دی لګېدلي دي منشیات کې پرون برآمد شو 120 ګرام چرس او کله چې شهادت وي نو زمونږ ډېر روغ مکمل ضابطه حیات دین ته په دې ویلې دی چې په دې کې د هرې مسلې جواب شته کله چې شهادت وي نو د قسم د دې ضرورت نشته او چا چې قرآن مجید دروړی دی نو پولیس د هغوی خلاف کاروایی نه ده کړی بلکې در حقیقت د هغوی د زامنو خلاف چې دا د په حوالات کې پراته دي دوی په شرع عام د هغې نه مخکې چې کوم دی نیولي دي آیا د حوالدار صاحب دا لاس ځان له پخپله خوږ کړو آیا د دې خلاف چې کوم دی دا کم کیس رجسټر شوی دی نو د دوی چې کوم دی د دې نه چلن ماقبل
د ده خلاف دا 33واں ایف آی آر دی چې دا تاسو د دې لیست هم د ځان سره اخیستی شئ او باقاعده چې کوم دی دا ایف آی آر ته دی په مختلف اوقاتو کې د دوی خلاف چې کوم دی درج رجسټر شوي دي نو چې د یو سړي خلاف 32 مقدماتو کې د سزا شي چې د هغې سره لیست لګېدلی دی تاسو دلته وکتو چې هغې کې د 3 سال 1 سال په مشقت دا سزا یاب شوی دی او د ذله بدر شوی دی چې دا د عدالت باقاعده په هغه تاریخ دی کې فیصلې دي نو چې یو سړی دونه سابقه سزا یافته شي د هغه رزق حرام شي او هغه چې کوم دی مخلوق خدا د هغې بچي چې کوم دی هغه نسل در نسل چې کوم دی تباه کېږي او د هغوی رزق حرام وي نو ستا په خیال باندې هغه به چې کوم دی په دې قرآن مجید یا په لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې یقین کوي هغه د هغوی زړونو ته زنګ لګېدلی دی تور شوي دي او هغه چې کوم دی د جرایم د دې چرسو منشیاتو پیسې ګټي او هغه چې کوم دی دا خوري تاسو به مهرباني وکړئ په خپله باندې ما تاسو ته چې په رڼا ورځ باندې په 11:10 باندې وقوه ده په 11:30 رپورټ دی نو تاسو د بریپورټ دی بازار ته لاړ شئ او په کوم ځای کې چې دا خړخوم به شوې ده د دې ملزمانو د دې پولیس افسرانو سره به تاسو خپل تحقیقات انکوایري وکړئ. ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې واورېدې کتونکو موږ به اوس هغې موقع ته ځو موقع کې به د خلکو نه هم تپوسونه کوو چې د دغې خلکو کردار څه دی د دغې خلکو دغه ځای کاروبار څه دی زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې مو واورېدې موږ راغلي یو بریکوټ بازار کې موجود یو کوم ځای کې چې واقعه شوي وه کوم پریس کانفرنس چې هغو کړی دی او کم کسان چې د هغو ګرفتار شوي دي موږ په هغه ځای کې موجود یو دلته د عام خلکو نه تپوس کوو چې حقیقت څه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا پرون چې کوم واقعه شوي ده دا کم کسان چې د پولیسو نیولي دي هغو بیا راغلي پریس کانفرنس یې د هغو خلاف کړی دی د دې حقیقت څه دی تاسو د مخکې څه قصه ده؟ مونږ خو دا واقعه چې وشوه اکبر حسین دلته ولاړو دته ټلیفون وشو بیا په دې ځای باندې هغوی مو جوړوه. ها څنګه غواړئ مو لږ ووایاست؟ مونږ خو دې ځای باندې لیدلي دي دا غواړي مو چې چې هغوی تلل نه او دوی وتلل هغو دا خبره کوي زنانه دا خبره کوي چې زموږ کور ته راغلي زموږ بېعزتیان یې کړي دي دلته لیدلي دي چې بالکل په دې ځای باندې واقعه سټارټ وه او دلته په دې ځای ګرفتاري شوي وه پوه شوې او دا اکبر حسین دقلته ولاړو. ته راته ووایه ته دلته موجود وې څه حالاتو په هغه ټایم کې کسان چې ګرفتارول دوی ورسره وهل کړي دي په زور یې بوستې دي څه قصه وه؟ داسې خو موږ د پته نه وه خو دلته کې دغه ځای کې موږ ولاړو نو بس په دې ځای نه یې دا ډاکسن ولاړو موبایل ګاډی د دې ځای نه یې خېجول دغه موږ لیدلي دي خو نور موږ داسې پته نشته که نه چې کومې خبرې کوي پته نشته راکه داسې پته نشته دغه موږ داسې رالو هلته کې ودرېدم نو دې ځای نه لکه دو خطل ګاډي ته خېجول غویمه جوړه خلک راټول شوي هغو چې څه ټایم ګاډي ته ختل زور یې کوو پولیس باندې یو پولیس پکې و چې زما لاس یې خوږ کړی دی داسې حادثه پکې داسې شر غونده کې خو داسې غویمه خو ډېره وه لکه خو داسې نه دي لیدلي که نه چې لکه کور ته نو غویمه خو دلته ګاډي ته خو نه ختل لکه دغه مسله وه. ګرانو کتونکو په دې ټایم کې زموږ سره د تحصیلي بریکوټ یو معزز مشر ولاړ دی د هغو نه تپوس کوو په دې هکله چې دوی څه وایي. السلام علیکم. مهرباني السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل ودود دی دا ټول تحصیلي بریکوټ زه د یونین کونسل د دې دغه صدر یم او د خپل ویلیج کونسل چې د ناظم یم نو دې علاقه کې د ډېر وخت نه موږ لګیا یو کوشش زموږ دا دی د پولیس سره موږ ملګرتیا را چېرې زموږ په دې کشر کل کم سے کم دا چرس پوډر او شراب څوک نه خرڅوي معاشره صفایي زموږ د تحصیل تعلیمي ریشو چې دا 96% ده موږ دا غواړو چې دا ریفبر لاړ شي چې په کته یې نه راځي په دغه لحاظ سره دا ډېر وخت نه موږ لګیا یو په دې دغه کې خو زه د ډېر افسوس سره دا یو خبره کوم چې د دې بریکوټ چې کوم معززین دي د دې چې کوم منتخب نمایندګان دي هغه هم په دې شي کې ما ته لکه ککړ په دې وجه ښکاري زه ځان ته دا ګلټي کوم چې زما په کلي کې یو سړی چرس پوډر خرڅوي زما په کور کې زما په یو بچي باندې چرس پوډر خرڅېږي د هغې زه مخنیوی نه کوم څوک بلکې به موږ نه راکوزېږي چې یو داسې نشاندهي نه زه هم یېرېږم چې لکه دا سړی چرس خرڅوي دا پوډر خرڅوي دا خو د ایمان سره تړلې خبرې دي دې چرس خرڅوي پوډر خرڅوي شراب خرڅوي دغه زنانه ورونه د دې ټوله فیملي دا زنانه سره دې کې انکلوډ دي دې کې ملوث دي ټول فیملیز ملوث دي د بچو نه والا هر سړی ملوث دی په دې کې بل دا خبره ده پرون چې پریس کانفرنس کېدو د دې خویندې په دې کې وي نو د په کور کې چې په دغه ټایم کې ټولې خویندې وې د ښځه مور نه وه په دغه ځای کې
یو دا خبره کو د پوینټ کې دونه د خور چې کوم خبره کوي دا غلیږي دا بل چې کوم د پارړې او د کوټې او د بل ځنه واده شوی خزري اې راغونډې کړي او دغه درغله د پریس کانفرنس کوي په بل کور ور د پولیس چا باندې لګي بل سړي د لاس ولې نه چي د خلاف 46 پرچی دي 46 ته منشیاتو پرچی دي زنانه وایي چې زمونږ په کور باندې چاپه لګولې دنده راغلې په دغه ځای کې دغه اسرار مارکیټ کوم ځای لګا په دغه ځای کې نیولې چرڅ خرڅولو او دی پسې منډې وکړي او کسان راونی ولو که په دغه ځای کې زویما به سره ملاس کاو که په دغه ځای کې بل غیرتمند انسان یا به کوم لاس کاو خو زمونږ د قوم ټول داسې بې غیرته شوی دی چې دی د انصاف خبره نه کوي دی د خپلو بچو د روان نه مستقبل خبره نه کوي دی د نن خبره کوي چېرې ما د میراث سبا سترګې وغړئ ما د پلان کې دی خو دا بازار وخوړو تقریبا دلته د هرې ګاډۍ نه دی 50 روپۍ 100 روپۍ فار نو ریزن دا روډ زما دی که د بازار د صدر دی در دی عوامو دی په دې ځای کې چې کله هم یو ګاډی یا یو ګاډی ودرېږي دی به ټیک 100 روپۍ دی صدر له رشوت ورکوي د چې دونه خراب کردار دی نو خلک ولولې خپل صدر کوي ښه خپل صدر کوي ځکه چې د دې بازار نه هغه د دې ته موږ مینه بازار وایو په دې مینه بازار په دې منځ کې د کور دی ټیک شو جي په دې مینه بازار کې چې دله 100 کوټ ورنکي بذات خود زما دکانې والے نور کسان دي زما ملګري د هغوی دکان والي پروف شوي دي پیدا درالي دکانې والے اوس که د ایمان پر رڼا یو سړی نه یا جدا خبره ده خو دا خلک یې دومره دباو کړی یرولی دی چې هغه که سبا دله ووټ ورنکړي دا غونډ دوکانونه ده په دې مین بازار کې تاسو وګرځئ یقینا چې دله چا یو ووټ نه ورکړی زه خو الیکشن ته دلته نه ودرېږم بازار کې ما خو د بازار د الیکشن سره تعلق شته نه زه خو د علاقې سیاست کوم په پی کې 81 باندې موږ 100 پیره الیکشن کړی دی بیا به هم کوو انشاءالله چې ژوندي یو د قوم خدمت ته به تیار خو یو خبره کوو چې د معاشره د پاکېدو کوشش پې زمونږ د جرګې زمونږ د ویلیج کونسل چې دلته ممبران دي او زه دې بریکوټ د خانانو د معززینو ته هم دا خبره کوم چې معززینو دا ستاسو په دې کور کې دي ستاسو په دې بچو خرڅوي کم سے کم تاسو رسه وینا پکار ده څه خبره پکار ده چې دا ته ولګې دا خو چې ذله به درکړی پخوا دا که زما افسري وي یا زما دغه قسم په خدای دی به ما د ملکړ نه ښکته چې کوم سړی زما په بچي چرس خرڅوي پوډر خرڅوي دلته بدامني کوي نورې کمې خبرې دا زما په خوله نه راځي چې تاسو ته ووایم چې دا کم خبرې پکې کېږي ګرانو کتونکو تاسو د دې ځای چې کوم چشمدید ګواه دي پرون دلته په هغې موقع موجود و د هغو خبرې واورېدې په دې ټایم کې زموږ سره اکبر حسین موجود دی چا چې دا کاروایي کړې ده د چا خلاف چې پرون پریس کانفرنس شوی دی د هغو سره هم خبرې اترې کوو چې هغه څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام اکبر حسین صاحب دا راته ووایه ستا خلاف پرون پریس کانفرنس شوی دی او ستا خلاف یې ډېرې خبرې کړي دي چې دی زموږ کور ته راغلی زموږ بېعزتي یې کړې ده نو دا سخت قصه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول به دا وایم چې زه یو ذمه داره سړی یم داسې د غیر ذمه دارۍ مظاهره ناممکنه ده چې زه وکړم دا هر څه په دې ځای شوي دي ثابت بازار لیدلی دي د ټول خلکو لیدلی دي موږ سره ګاډۍ ته نه خطه موږ سره یې تپایي کړې ده او زور زبردستۍ کوله ګرانو کتونکو تاسو د دو موقف هم واورېدو پرون تاسو د هغو خبرې هم اورېدلې وې حقیقت څه دی تاسو په خپله دواړه واورئ پرون پریس کانفرنس چې هغو کم کړه هغه هم تاسو وکتو دا هم وګورئ نو تاسو ته په خپله د حقیقت پته ولګي د بل پروګرام پورې شیراز د اجازت راکوي د الله په امان